یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. دا د سوره عمران آخری آیت دی او په دې آیت کریمه کې مسلمانانو د پاره یو څو اهم وصیتونه شوي دي او دا آیت کریمه د ټول سوره عمران خلاصوم ده. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا صبر کوئ. درې وصیتونه دي او څلورم سیز چې دغه وصیتونو سرته رسولو سره کم لازم دی هغه تقوا ده. اصبروا صبر کوئ یو، او دویم وصابروا مقابله کې مضبوط اوسیږئ یا وینا د صبر کوئ بل ته تلقین د صبر کوئ. او دریم ورابطو د الله په لار کې چوکیداری کوئ، تیاری د جهاد کوئ. او څلورم سیز د دې سره واتقوا الله، د الله نه یریږئ. د څه دپاره؟ د دې دپاره تفلحون چې تاسو ته کامیابي میلاو شي، تاسو کامیاب شئ. لنډۍ خبره صبر، صبر کوئ. اصبروا د صبر معنی څه ده؟ نو صبر لفظي معنی ده منع کېدل یا تړلو په معنا سره، او په اصطلاح د قرآن او د سنت احادیثو کې صبر څه ته ویلی شي؟ خپل ځان، خپل نفس لره خلاف طبیعت څیزونو باندې قابو کول. خپل نفس لره خلاف طبع څیزونه په هغې باندې قابو کول، منع کول د هغې نه، دې ته ویلی شي صبر. بیا د صبر درې قسمونه دي. اولنی قسم د صبر، صبر علی الطاعت، یعنی کمو کارونو چې الله جل شانه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د کولو حکم کړی دی، نو په هغې باندې پابندي کول، دې ته ویلی شي صبر. اگر چې په هغې باندې پابندي تا ته ګران او مشکله ولې نه وي، خو ته په هغې باندې خپل نفس قابو کړي. یعنې کومو کارونو چې الله جل شانه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی، په هغې باندې پابندي کول. اگر چې هغه پابندي تا ته ګرانه ولې نه وي، خو بیا هم د هغې ګرانوالي د وجې نه، د مشقت د وجې نه، ته بیا هم خپل نفس په هغې باندې قابو ساتې. دې ته صبر علی الطاعات ویلی شي، صبر په تابعدارۍ باندې. دویم صبر عن المعاصی، ګناهونو نه خپل ځان منع کول، په هغې باندې صبر کول. یعنی کومو څیزونو نه چې الله جل شانه او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده، هغې باندې د هغې څیزونو نه خپل نفس قابو کول، او د هغې څیزونو نه خپل نفس، خپل ځان کنټرول کول. اگر چې هغه څیزونه نفس ته خواږه ولې نه وي، لذت واله نه وي او خوښ ولې نه وي، خو د هغې باوجود خپل نفس د هغې نه منع کول، دې ته صبر عن المعاصي وي. او دریم صبر علی المصائب دی. صبر عن المصائب، علی المصائب یعنی مصیبتونو، تکلیفونو باندې صبر کول. چې کله مصیبت راشي، تکلیف درته ورسیږي، مشکل حالات راشي، نو په هغې باندې خپل نفس قابو کول، هسې نه چې ستا نفس د حد نه سوا پریشانی اختیار کړي. یعنې ټول تکلیف او راحت کې چې دا ټول د الله د طرفه دي، دا عقیده وي. تکلیف راغی، په هغې باندې ته خپل نفس قابو کړي، هسې نه چې زیات ټینشن او پریشانی محسوس کړي، هغې له خپل ځان ورکړي، سوچونو فکرونو کې ځان نه باسي. نو دغه څیزونو نه ځان بچ کول. او کله خوشحالي میلاو شي، نو په خوشحالۍ کې هم
او په تکلیف کې هم خپل نفس باندې ستا قابو دا وي چې ستا دا خیال ګمان وي چې دا تکلیف او دا خوشحالي دا د چا د طرفه دي الله د طرفه دي نو دې ته صبر علی المصائب ویلی شي نو صبر اختیارول په درې واړو حالاتو کې دا د مسلمان دپاره لازمي دی ځکه صبر علی الطاعاتو کې تابعداري کې د الله په تابعداري کې کله کله داسې وي چې د الله حکم متوجه وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم متوجه وي لیکن هغه حکم ادا کول سړي ته سوي ګران وي پاغه کې سړي د ظاهر باندې تکلیف ښکاری لکه مانزل ورتلل دا رنګه نبی علی السلام په سنت عمل کول څومره د دین اوامر دي حکمونه دي هغه باندې عمل کول کم نواهی دي کم سيزونه نه منع شي د هغه نه ځان ساتل نو دا ډیر ګران ښکاری سړی ته لیکن سره د ګرانې نه ته په دی باندې عمل وکي او صبر عن المعاصي ګناه نه ځان بچ کول ګناه باندې خپل نفس کنټرول ساتل په ګناه کې لذت وي ظاهر باندې ځکه ګناه کار هغه سړی ته ای کې لذت محسوسيږي لکه جمعه ته تلل د الله حکم ادا کول دا ګرانی کنه سړی ته ډیر ګران کار ښکاری او په کور کې ملاستا یا بیٹه کې ناستا د ملګرو سره غب شپ یا په لغویاتو کې او خواهشاتو کې مختلفو سيزونو کې مصروف پاتې کېدل دا سړی ته ډیر آسان وي ځکه په دې کې لذت وي ملګرتیا نه سړی نه غواړي چې یو سړی د خپل ملګرتیا خراب کړي د مجلس نه پاس یو د الله حکم دی ادا کړي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل وکړي ځکه دې کې د ګرانواله دي او په دغه سيزونه کې لذت دي نیکی مشکل ګناه آسان نو نیکی مشکل ښکاری سړی ته او ګناه سه آسان ښکاری ګناه کې لذت هم ښکاری خوند هم ښکاری مزم په ظاهر ښکاری لیکن دا مزه نه ده دا لذت نه دی نو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اصبروا صبر کوئ په هر حالت کې صبر نیکی په کار کې هم صبر پکار دی ګناه په کار کې هم صبر پکار دی چې ته د ګناه نه ځان منع کی تکلیف دک بیماری پراحت غم پریشانی په هر څه کې